زمونږ څه تنخواګانې د مدرسینو راشئ تپوس وکړئ پته به راته ولګي په مدرسه کې د استاد 4000 او 5000 تنخوا ده 6000 د غټ استاد 10000 11,000 چې غټ شیخ الحدیث 10,000 او 11,000 تنخوا ده چې دا ډېر لوی شیخ الحدیث او ډېر لوی عالم او ډېر عمر رسېدی یاره یو 15-20 دي شي هم چې د کراچو مراچو کې کورکۍ دلته نشته 5,000 او 6,000 تنخوا د میاشتې د ملا صاحب ده ما ته یو ځل یو سړي وي دا د میاشتې مې نه دا د ګنټې تنخوا خو وي د میاشتې وی په دې ستاسو ګزاره کېږي د دې مولیانو ګزاره کېږي مې قسم په خدای په دې 4-5 هزار تنخوا کې زمونږ حافظان او قاریانو باندې خدای حجونه عمرې هم کوي دا قرضدار هم نه دی له خدای ښه ډوډۍ ورکوي هېڅ قرضه نشته وی دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم نه اخر مونږ خو 15,000 او 10,000 تنخوا اخلو او چې یکم راځي قرضدار یو ما وی زمونږ مولیان که چېرته د زوی د واده خرچو کې او ډېرې پیسې ولګي اسراف وکړي نو قرضدارې به شي یا ځان نه پوخ کور جوړ کړي نو قرضدارې به شي لیکن په ډوډۍ به دې نه قرضداري کېږي په جامه به دې نه قرضداري کېږي په دې 4-5 هزار کې به د خدای جونه عمرې کوي وی دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم نه اخر څنګه مې باباجي نو زه د څه سوس وایم په څنګه نه پوهېږم کنه نو چې داسې اخوا لاړه نو جیب یې وګاره 15,000 روپۍ ترې راوویستې نو واپس راغی نو مال یې راکړی مولوي صاحب دا زما را طرف نه تاله تحفه ده دا جیب کې واچوه ما وی ښه مې باباجي ورګه مې تا وختي څه وی ما وی چې دا څنګه مې دا څنګه ستاړه کې خدای واچوله ساره جیب نه راویسته زما جیب ته دننه کړې دا څنګه شو ته وایې دا مولیان د لوږې مري آها ماشاءالله ډوډۍ خو موږ خوړ تاسو خوړل خفه کېږې ما تش لاوڼه مو خوړ لاوڼ تور باټینګڼه مو خوړل دا ستاسو خوراک چیلي مونږ وخوړل ګډان مونږ وخوړل چرګان مونږ وخوړل چې کوم ځای له ځو چرګان دي او ګډان دي او چیلي دي یقین په خدای که سار تلم یو ځای کې دستاربندي وه مولوي صاحب ما ته وایي ډوډۍ وخوره مې نه هلته زموږ خپله مدرسه کې دستاربندي ده وایي ډوډۍ مې په برابر کړې ده چیلې او ګډه غوښه ورسره کړې مې ده مې بس چې تاسو یې خورئ دی نه خورم مونږ ته اکثر خلک وایي چیلې د لالالو دا زما دوستان دي او مونږ له ډوډۍ ټیم راکړه مې چیلې خبره پرېږده ساګ او ټیپر یادوه مونږ ساګ او ټیپر خورو دا غوښه مې غوښو نه سیکن یو ډاکټر ما ته وایي دا ګولۍ به په ناره خورې مې ناره څه ته وایي وی ته ناره نه پېژنې مې نه وایي چې سړی اوږي که نه مې زه اوږې نه یم زه هر وخت د خدای په فضل موړی یم اوږې به تی مونږ اوږې نه یو د خدای فضل هر وخت ډوډۍ خدای راکوي یو ځای کې یو بیان و چې په هغه کوڅه کې چې ختم بره جومات و نو په هغه لاره کې د چرګانو دوکانونه دا پارامي چرګان چې زه به راوختم خلکو ته مې دا خبره ذهن لراله دا مې ورته کوله مې اوس هم چې راتلم چې چرګانو یو بل ته کتلي او زه یې لیدم که نه یو بل ته چې هغه دی بیا راغی زمونږ د برکت حلالیږي او خلک یې خوري ډوډۍ مونږ له خدای راکړه ډوډۍ د چا لاس کې راووایه داسې نه شوق سره د عقیدې خبره چې الله خوشحاله شي ډوډۍ څوک راکوي عزت د چا لاس کې دی شوق سره چا لاس کې دی ذلت د چا لاس کې دی بچی د چا لاس کې دی جون چا سره دی مرګ چا سره دی بس خبره ختم ام من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزل الا بقدر معلوم الله وی د هر شي خزانه ما سره ده په یو خاص اندازه ورکو کافر له د خدای روزي ورکوي چې هغه بت ته سجده لګوي رام رام کوي هغه له د خدای روزي ورکوي او چې کوم د پیغمبر حدیثو ته او د خدای قرآن ته ناست دی هغه له به نه ورکوي دا خو وړې خبرې دا سوچ به د ذهن نه بلکل وباسئ زما قسم په خدای قسم درته خورم بې قسم هم خبره حجت ته خو زه درته قسم خورم چې د رزق او د ډوډۍ ذمهداري چا اخیستې ده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر رزق فراخول و تنگل زما کر دے اللہ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين دا خو معشوم مریم و مریم پټینه چې زکریا علیه السلام په چته جرنده به ور سره د پسې بار واچولا او چې را بغي
او دروازه به کولاو کړه جندن ورسره به روزي پرته وه بې موسمه میوه به پرته وه ماشومه ده زکریا علیه السلام ورته څه وایي یا مریم انا لک هذا دا د کمې اوس که بل څوک وي دا پیریانو ماماګانو راوړي دا د غیب عالم راوړلی دي زه خو نیم خبر هغه ماشومه څه وایي هغه پوټینی قالت هو من عند الله دا د الله را طرف نه دی او یوازې دا نه چې دا د الله را طرف نه جواب خو دلته خلاص شو دا د کمې دي الله نه جواب خلاص شو بیا هغه ماشومه څه وایي هغه پوټینی ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب ای زکریا پیغمبره چې خدای وغواړي چاله بې حسابه روزي ورکوي كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي جعل الأوهام حائرة وسير عالما لحرير زنديقا أقل من بي روزي بمخي ودي بو بسيوي اسبني جاهل او ناپويه به یو لاس وخبه به پروزه کې ډوبې پرتې وي هو آیا اوس روزي د چا لاس کې را داسې نه شوق سره داسې نه شوق سره دا شی پرېږدی چې زه به بچي باندې به علم وکړم ډوډۍ به د کم ځای نه دا نیت مه کوئ چې دا علم په دې له کوم چې ډوډۍ ورته میلو شي علم د خدای د رضا دپاره کوه ډوډۍ به دله خدای ورکوي روزي به خدای ورکوي عزت به خدای